یونایټډ نیشنز سکیورټي کونسل په خپل د ملګرو ملتونو دغه لوی سازمان او د سپیشلایزډ ادارو په خاصه توګه د امنیتي شورا جوړښت د هغه سټرکچر او په هغه کې د نوو وړاندیزونو یا په هغه کې د نوې ریفارمز یا د اصلاحاتو غوښتنه پر دې باندې به له تاسو سره گفتگو کوو. کله چې په کال 1945 کې دویم نړیوال جنگ پای ته ورسید د دې انساني ناورینونو بعد د دې نړۍ هغه هیوادونو چې په دې جنگ کې په خاصه توګه ښکیل پاتې شوي وو دوی دغه کنسنسس ډیولپډ کړل چې باید چې دنیا د یو دریم نړیوال جنگ څخه وژغورل شي یا دنیا نړۍ د یو بل داسې لوی جنگ متحمله کېدلی نشي. نو د داسې ناورینونو یا د ملګرو ملتونو د لارې یا د نورو هیوادونو یو له بل سره د شخړو د یو له بل سره د کنفلیکټسو د بارډر ډسپیوټسو د تنازعاتو دغه د یو ترو پیسفیک مینز د یو پرامن لارې څخه د دوی ترمنځ د شخړو د هوارولو لپاره یا د جنگ د مخنیوي لپاره یو داسې پلیټ فارم یو داسې سازمان جوړ کړل شي چې هغه د دې لپاره ډېر ګټور ثابت شي. نو هم یونایټډ نیشنز اقوام متحدہ ملګري ملتونه هغه اداره سازه کړل شو چې د ملکونو ترمنځ د نوي جنگ امکانات ختم کړي او بشري حقوقو ساتنه وکړي. نو د دې سازمان د راتګ سره سم په دې کې چې کوم د دې سپیشلایزډ ادارې د په خاصه توګه د یونایټډ نیشنز د سکیورټي کونسل چې کومه اداره د سلامتي کونسل یا د دې چې کوم 15 داسې ممبرز دي چې په هغه کې 15 هغه پرمننت ممبرز دي چې هغه د P5 په نامه باندې یادېږي یعنی 15 دایمي او پرمننت ویټو پاورز دي. نو په هغه کې د یونایټډ نیشنز د دې ادارې سره د یونایټډ سټیټس اف امریکا یونایټډ کینګډم فرانس رشیا چاینا دغه هیوادونه چې د ویټو پاور په توګه باندې خپل یو کردار لوبي یعنی په نړۍ کې یو داسې پریکړه هم هغه عملي کېدلی نشي چې په دې 15 کې یو هیواد هم یو پریکړه یو ډیسیژن هغه ویټو کړي. نو دغه چې کله دغه هیوادونه دوی ته په دې کې ونډه ورکول شو د دې مین مقصد هم دا و چې د یونایټډ نیشنز د چوکاټ څخه بهر یو داسې بل سازمان جوړ کړای نشي یا د یونایټډ نیشنز سټرنث مات نشي. نو هغه هیوادونه چې هغه په فوجي یا د اقتصادي یا د نفوسو د آبادی په اړه باندې لوی اثر لري یا لوی وزن لري هغه ته په دې کې برخه ورکول شو. خو اوس په دې اړه باندې نوې پوښتنې داسې راپورته کیږي چې آیا د 21مې پیړۍ د وسنی غوښتنې ډاینامیکس یا وسنی وضعیت وسنی تقاضې یا سیاست جیوپالیټکس هغه هم هغه رنګ د 1945 پر سیاست باندې ولاړ دی. د دې سوال جواب هم دا دی چې اوس نوې هیوادونه لکه د ایشیا چې کوم نوې ملکونو هیوادونه دي یا د G4 چې کوم ملګري ملتونو کو برخه لري هغه هیوادونه هم غواړي چې د نوې تقاضو سره سم یا د نوې د جدید نړۍ په ګلوبل پالیټکس کو د دې کنټریبیوشن د دې ونډه د دې برخه زیاته وي په خاصه توګه لکه د ایشین کنټریز هم دغه رنګ لیټن امریکا او د افریقای هیوادونو دا غو هم ډېر لوی غوښتنه د افریقن یونین په ډېر ټینګار سره دا غوښتنه کوي چې ګواکې د یو 50 هیوادونو په دې لوی برخه کې باید چې دوه دایمي ممبرز په یونایټډ نیشنز سکیورټي کونسل کې ورکول شي چې دا رنګ یو نړیوال مساوات چې دی هغه رامنځته شي او په دې اداره کې دننه د لوی ریفارمز غوښتنه کوي او خپل د ویټو پاور دغه چې کوم ځواک دی د 15 هیوادونو ته ورکول شوی دی باید چې دا ایکسپاند کړل شي او د نور هیوادونو هم په دې کې ونډه ولري.